کتونکو دا مخال موږ په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې موجود یو. په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې د میل سره فیمیل هغه سپیشل پرسن چې کوم دی هغه لوبې کوي. ډېر زیات مې انجوای کړه. یقینا دغه ماشومانو ته چې کومه د ضلعي انتظامي لخوا یا د سپورټس کمپلیکس ته انتظامي لخوا کومه څه ورکړي شوي دي او کوم ګیمونه کوي نو ستاینه کوو. میډم راغلې ده او دغه میډم چې کومه ده د مسلم کالج پرنسپل ده او نن یې دغه هر څه په خپل نظر کې وکتل. خو زه په دې باندې فوکس کوم چې دلته زنانه ذات په سوشل میډیا چې موږ کله وګورو نو کمې ویډیوګانې زیاتې کتلې کېږي. بیا هر سړی د خپل کور ته وګوري، خپل کور کې به خورمي مور به مي چې د هغې څنګه عزت کوي. په کار دا ده چې بهر موږ هغه زنانو ته په هغه نظر کې وګورو. بل ورځ موږ یو ویډیو کړی وه په هغې باندې یو کنزل راغلی هغه میډم چې څنګه کنزل کتلي وو بس هغې وی چې تا لا څه دي دا کوم قسم خلک دي. نو دې سره لږ د خلکو زړه ماتېږي. ګوره دې خلکو له موږ حوصله افزایي ورکوو. دا جدید دور دی. دې وخت کې زموږ دا څه نه اوري او څه ګوري نه، څه ویني نه، څه اوري نه. خو دلته په میدان یې لوبې وکړې ښه ښکلې. هغه زموږ د وزیرستان نه خور راغلې ده په ماین کې د خپه لوتې ده د هغې د وړاندې چې کوم دی نو د هغې کزن پکې شهیده شوې ده. نو په دغه ګیمونو باندې خپله مشغولتیا راوستې ده. هغه دا نیشنل ګولډن اخیستی دی او بیا انټرنیشنل باندې هغه لوبه کولی شي. نو دې ته لږه سوچ وکړې. میډم څه وایي زما د دې خبرو په تناظر کې تاسو؟ بالکل زه چې ګورم نو د هر چا یو خپل مزاج دی، یو خپل اټیټیوډ دی، یو خپل نظریه دی. زموږ چونکې په دې علاقه باندې تعلیم نشته، بل د دې ځای د خلکو تربیت نه دی شوی. زه چې اکثر ګورم نو زمونږ ډېر خلک چې زه وګورم نو زه دې ته اکثر هم دا نیئر ټو انیملز دي. ځکه چې د کم بچي تربیت وشي لکه ما د خپل بچي تربیت کړی وي نو هغه به پردی لور خور ته ولې په غلط نظر ګوري. یا که دا سټوډنټس دي یا دا ګیمز کوي یا هغه کوي دې ته زموږ خلک ډېر په بد نظر ګوري. ایون دی وایي چې تصویر دې مرانه شي. خو زه د خپل کالج خبره وکړم. زموږ په کالج کې داسې بچی وي چې هغې ډېر زیات مطلب په بورډ کې پوزیشن واخلي، بیا هم هغې وایي چې نه مونږ انټرویو نه ورکوو، نه مونږ تصویر زموږ په بورډ باندې مه لګوئ. ایون سلوا شاهین زموږ په بورډ کې ټاپره وه او هغې چې مونږ تصویر لګولو نو هغې باندې اعتراض وشو چې تاسو دې دا تصویر صفا کې، حالانکه په پټ مخ باندې تصویر باندې هم د خلک اعتراض کوي. نو ما ته دا اوس سمجھ کې نه راځي چې یاره دې په شا باندې کوم کرایټیریا کار کوي یا کوم مایند سیټ اپ دی یا دا څه روان دي. مطلب دنیا چېرته ورسېده، موږ چېرته یو. که موږ وګورو نو لکه دا مخ پټول یا پرده چې شوه دا ډېر ښه شیز دی، زموږ خپل د دې معاشرې هغه دی. خو که موږ په عرب هغه کې وګورو یا موږ په مسلم کنټریز کې وګورو یا په هغه ځای کې وګورو نو مطلب هغلته دومره ریزسټنس نه شو کېږي، نه دونه انتها پسندي شته، نه دا دونه مایند سیټ اپ شته. زما خپل خیال دا دی چې دا زموږ دا سړي ایجوکیټ شو او دې ته تربیت ملاو شو نو دوی په دې شیزونو له مخه ورکړي. مطلب زموږ ښځې یا زموږ خویندې یا زموږ لوڼه دا ولې په کورونو کې دي، دا ولې گیمز نه کوي، دا ولې مخکې نه راځي، دی تقریر له ولې نه ځي. ایون اوس زموږ په هغه کې شوکت خان هم والا راغلي وو، هغوی وایي چې تاسو امبیسډرز جوړ کړئ. په ټول کالج کې ما ته صرف 2 ماشومان ملاو شي چې موږ ایز امبیسډر مینس چې صرف هغه پروفیسر سره او هغه ټیچر سره او هغه چې کوم ډاکټرز دي هغوی سره صرف هغې یو واتساپ ګروپ کې هم شاملېدل چې دی نو زموږ د پلار د رور د دې دپاره یو شرم دی. حالانکه دا خو ډېر ایجوکیټډ خلک دي، دا زموږ واړه بچي دي. کو دي هلو ځلو کې مخکې شي، دوی به د ډونیشن دا دغه شروع کړي، دوی به د چرته دې دپاره څه وکړي مخکې به راشي چې موږ خپله لور او خور ټولو باندې یو ټوکری نه سکوره کړې ده. دا به مخکې مقابله څنګه کوي؟ زه اکثر دې ته ویم که نه یو جټانه شان خبره ده چې یو ډیرانۍ چرګوټې وي او یو فارمۍ چرګوټې وي، دواړو کې به څه فرق وي؟ چې تا کم چرګوټي بهر پرېښي هغه به بل چرګوټي سره جنګم کولی شي، هغه به هغه خپل خوراکم راخکې شي، هغه به هغه نه خپل ځان به برابرولی شي. چې فارمي چرګوټي د ته ورته په مخ کې خوراک ورچوه هغه به همغه کوي چې نه دي بچو به ناست دي. نو چې تاسو خپل ښځې بې لاسو بې خپو کړې، خپلې لوڼه خپلې خویندې سبا تاسو نه یې دا خویندې دا لوڼه چې ځان نشي سپورټ کړي دا به هم پردو سړو ته لاس نیسي، هم په هغې به کارونه کوي. ښه نه ده چې د خپلې ښځې خلک دومره ښکلې تربیت وکړي، هغه ایجوکیټ کړي، هغه تکړه کړي چې خدای مکه سړی مړ وي چې کم از کم هغه خو خپل حق پیژني که نه، چې هغه خپل بچي سپورټ کولی شي که نه، چې هغې کې خو وراثت کې خپل حق اخیستی شي که نه، چې هغه خپلو بچو له خو حق اخیستی شي که نه، چې هغه جوډیشري کمپلیکس خو پیژني که نه، چې هغه پولیس ته خو تللی شي که نه، چې هغې ته څوک بلیک میلینګ کوي چې کم از کم هغه ځان خو پروټیکټ کولی شي که نه. نو زمونږ دا سړي دراصل زه
ویم چې دا عقل کمې دی مطلب چې زه ایجوکیټ شم نو زه خو خپل حق پیژنم کنه خدای دې نه کړي کو زما هسبنډ ني یا زما زوی ني یا زما رور ني نو ولې زه خپل ژوند ښه ټیک ټاک تیرولی شم نو دا دی چې د خپلې لوریانو نه لاسونه خپې کټ کړي او مطلب دی بالکل ابا حج کړي او دی مخې ته نه پرېږدي نو که سبا دا رور ني یا دا پلار ني یا دا خاوند ني دی دغه ټایم کې دا سوچ کړی چې بیا به زما دا لور خور د معاشرې د بیړیو ته وغورځېږي څه به کېږي عمده خلک وي چې دې څنګه خندا کوي دی پورې هم خندا کېږي نو زه وایم چې هر کامیاب مرد کے پیچھے اگر ایک عورت ہے تو ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد ہے کدا مرد حضرات زمونږ لږ شان ایجوکیټ شو لږ دی تربیت واخیستل او دی د خپل لور خور ایز ا پرسن not as a woman not as a girl دی ایز ا پرسن دا موټیویټ کړه د تکړه کړه د کانفیډنٹ کړه دا د معاشرې ډېره ښه حصه جوړه شي دا په ځان پروټیکټ کولی شي میډم لکه دې وخت کې د ثوابې یو زنانه چې کومه ده بریګیډیر ده بل آی جی پېښور ولګېدله صحیح ده موږ به دلته کې صرف استاذه جوړو بل محکمې ته به نه ځي یاره استاد چې جوړ شي نو دا هم زموږ دپاره یو ډېره غټه خبره ده استاذۍ ته هم څوک نه پرېږدي ایون دلته لایرز جوړ شوي دي مونږ کتلي دي مونږ ډېر اپریشیټ کوو زمونږ تاسو دا مجسټریټ وګورئ دلته په هغه چې د هغه فیمیل ده پنجاب نوس راغلی و دي کتل بالکل زمونږ دلته تاسو ایډیشنل هغه وګورئ دلته ډېر زیات زمونږ هغه دي خو زه وایم چې زمونږ د سړو غټه مسله که ما څوک هغه کوي که نه ټارګېټ کوي که نه خو زه دا خبره کوم چې مونږ د لور خور نه در اصل کې ځان خلاصو په دې باندې مونږ په سبق پیسې نه لګو مونږ دې ته بنیته یو دا هغه پخوانۍ د عربو هغه سیسټم دی چې لور به یې ژوندی ښخوله او زوی به یې برابر ځان له ساتو نو مونږ صرف دې ته زړه کېږي نه نو هغې دپاره مونږ مختلف هیلې بهانې حالانکې لکه چې مونږ وګورو نو ولې ثوابې دا خلک پښتانه نه دي د دې ځای خلک پښتانه زما پلار پښتون نه دی زه خو میا فیملي نه تعلق لرم زما یو ورور چې دی هغه کانټون جنرل دی بل هغه اوسي دی زما پلار چې دی نو هغه ډېر په ښه هغه باندې هغه ټایم کې هغه اسلامیا کالج کې سبق ویلی ولې چې په ما یې سبق ویلی دی نو ولې چې دا زما اوس دا انټرویو مخې ته لاړه شي یا خلک یې وګوري نو ولې زما پلار خو په ما فخر کوي زما هسبنډ په ما فخر کوي زما زوی ایډورډز کالج کې لیکچرر دی نو ولې موږ خو څه بیکاره خلک نه یو موږ خو په غټو غټو عهدو یو الحمدلله غټ غټ کارونه هم کړي دي ټولو ایجوکیټډ یو نو مطلب دې کې څه د شرم یا دغه خبره نشته بس صرف دا وایم چې د کم پلار یا د کم خاوند یا د کم رور زړه لوی وي هغه به خپل خور یا ښځه یا لور به مخکې بوځي چې زړه لوی نه تنګ نظره یو بنیت یې ورته بس هغه به پرې نه کوي زبردست کتونکو موږ دپاره داسې زنانه پکار دي داسې پوهانې پکار دي یا میډم سره زموږ د ډېر وخت نه مسلم کالج کې چې کله زنانه پوزیشن اخلي جینې نو هغې کې د میډم کاوش پکې ډېر زیات وي خو موږ دغه تنګ نظري به ختمو دا نظر به لږ ټیک کوو هر سړي ته ګوره داد ورکول دي او زموږ د دې 400 کې ډېر زیات ټیلنټ دی هغه ورځ د سپورټس کمپلیکس کې یو ماشومه وه او ویې ژړل ویړه مې غواړي چې انټرویو درکړم او ډېرې خبرې وکړم خو چې کور ته لاړ شم نو وي وروڼه به مې وخي او ځان کې ټیلنټ وینم وي به د پاکستان کې د ځانه ښه لوبغاړی نه وینم بدقسمتی نه هغې ته ازادي نشته یو سړی د کم څه شوق کوي کومه لوبه کې دلچسپي اخلي هغوی له ورکړئ موقع دا نن دلته کې دا کم دي داسې بل زه به یو خبره ایډ کوم چې لکه ګوره ازادي موږ دا نه غواړو چې د فیشن ازادي راکې یا موږ له د مطلب د ماډرنیزم ازادي راکې د ژوند ازادي د ژوند چې کوم بیسک حقوق دي هغه زمونږ دي مطلب د ایجوکیشن حق دی ورته د لوبغاړو حق دی ورته د خپل ملکیت حق دی ښځې ته د خپل حقوق حق دی ورته چې د دې څه هغه دي په جایز حدود کې دننه چې هغه کوي نو لکه دا ازادي د خپل پلار د خپل رور د هغوی په پرمیشن د هغوی سره د هغوی په سپورټ باندې زمونږ هم دا جنکې مخکې پکار دي چې دوی راشي بس دې دپاره خو موږ به بل څه نه وایو الله پاک دې کړي چې زمونږ د 400 چې کم نارینه دي خدای پاک دې د دوی له هدایت ورکړي الله پاک دې د دوی دا تنګ نظري ختمه کړي د ښځې باره کې خو زما په خیال چې دا 10-15 کاله به لا دې کې لا نور لګي چې ځکه چې دا ایونټ هم لومبي ایونټ دی چې دا دونه خلک راغلي دي حالانکې ښځې د داسې ایونټ له راتلل هم ډېر ګران کار دی نو بس په دې هم خوشحالېږو بس موږ دپاره دا لږ هم ډېره ده الله پاک دا قایم وساتي ډېره زیاته مننه کتونکو د بل عزت کې خپل عزت ووینئ د بل بې عزتۍ کې وروستی عزت نشته دی دا زنانه دوی له داد ورکړئ دوی له حوصله افزایي وکړئ او بدقسمتي دا ده چې نن سبا په سوشل میډیا باندې زنانه ذات نه د مجبورۍ نه راوتی شي او نه چې کوم دی نو د خپل قام چې کوم دی نو هغه پیغام وړاندې کولی شي په بد نظر ګورئ نو کور کې ورته بیا مسله جوړه شي بهرحال میډم دغه ټولې خبرې ختمې کړې او په هر اړخ پر انګل ترې راتو شوله انشاءالله سکول ته به ورځو سکول کې به ورسره نورې خبرې اترې کوو په تعلیم باندې دغه د سپورټس کمپلیکس موقع نه هم پیدا واغسته ډېر سمتي زده کړه ډېره مننه خوشحاله